پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک قسم وخوړ وای زه به یوه میاشت خپل بیبیانو ته نه ورنږدې کېږم. لاړې په یو کوټه کې دا کېناست، ډېرې ورځې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خپل بیبیانو خواله ورنلې. نو دا خبره مشهوره شوه، وایي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خپل بیبیانو له طلاق ورکړی. هر ځای کې به یې جړاګانې وې، صحابه به هم ژړل، بیبیانو به هم ژړل. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه فرمایي زه د خپلې لور کور ته ورغلم، وایي ما ورته وویې چې تا ته ما نه وي چې د پیغمبر نه به ته ډیمانډ نه کې، د پیغمبر نه به ته مطالبې نه کې، تا دې بیا مطالبه کړله. وایي چې زه لاړم ما حال معلوم که ټولو بیبیانو هم ژړل، جومات ته راغلم هلته صحابه کرام هم ژړل، هر ځای کې جړا جړا وه. وایي زه لاړم د جناب نبي کریم صلی الله علیه وسلم کومه کوټه کې چې دیو تشریف فرماو هلته ورغلم. وایي چې ما اجازت وغوښته د حضرت رباح رضی الله تعالی عنه په ذریعه باندې دا یو غلام و، نو یې ده تپوس وکړه د جناب نبي کریم صلی الله علیه وسلم چې عمر صاحب راغلی دی. وایي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته څه ونه وی، وایي دا ما پسې راغلی، وایي راته وویل چې ما ته خو جناب نبي کریم صلی الله علیه وسلم هېڅ ونه وی. وایي بیا ما اجازت وغوښته، جومات ته راغلم منبر خواته کېناستم، صحابه کرامو خفه وو ژړلې. بیا لاړم بیا مې اجازت وغوښته، بیا اجازت مې راونه شه، بیا لاړم درې وارې. وایي چې درېیم پیره لاړم اجازت مې وغوښته نو بیا اجازت مې راونه شه، بیا زه راواپس شوم، ډېر خفه وم. غلام راپسې راغی حضرت رباح رضی الله عنه چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل چې یو اجازت ترې راته شي. وایي چې څنګه ورغلم، اول تپوس مې دا وکړه چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم تا خپل بیبیانو رښتیا طلاق ورکړی دی؟ وایي هغه راته وفرمایل چې نه ما خو طلاق نه دی ورکړی. وایي زه انتهایي خوشحاله شوم. وایي بیا ته ما وویل چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د خوشحالېدو لپاره وایي ما دا خبره وکړه چې موږ چې کله مکه کې وو نو قریش دا په خپلو ښځو باندې ډېر زورور وو، په خپلو بیبیانو باندې ډېر زورور وو. خو چې کله موږ مدینې منورې ته رالو، انصارو خواله رالو، نو په انصارو باندې د خپلې بیبیانې زورورې دي. مکه کې قریش موږ په خپلو بیبیانو زورور وو، وایي چې دلته رالو نو دلته د انصارو ښځې دا په دې انصارو باندې زورورې دي، زموږ قریشو ښځو د هغو سوه عمر تېر که. نو ما وایي که چېرته ستاسو نه مطالبې کړي په دې باندې تاسو طلاق ورکړي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل چې ما طلاق نه دی ورکړی. ویې خندل. بهرحال وایي چې زه کله ورننوتم عمر صاحب وایي نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک پوزکي باندې پروت دی، په دې مړه مبارک باندې پټې جوړې شوي دي، په دې غولو په دې مړه مبارک باندې دا پوزکي پټې جوړې شوي دي. وایي ډېر زیات خفه شوم. وایي چې ومې کتل د کور په ګوټ کې نور څه نه و، یو موټی لغوتې کې وربشې پرتې وې، اوبه پرتې وې، نور هېڅ شی نه و. وایي ډېر زیات خفه شوم، ومې ژړل. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه تپوس وکړه چې عمره ولې ژاړې؟ وایي ما ورته وفرمایل چې یا رسول الله د کسرا باچا هغه باچا دی، د دنیا باچا دی، هغه ته ښایسته ښایسته پومونه خواره شوي. دغرانګې د یمن د تمامو دنیا باچاهانو ته ذکر کړه چې ته وګوره دا باچاهان د دنیا باچاهان دي، کفار دي، بیا ورته پاسته پاسته قانونونه خواره شوي، ښایسته ښایسته بشترې، ښایسته ښایسته پومونه، دا ورته یي د دواړو جهانونو بادشاه یې او تا ته خو هېڅ نشته دی. وایي جناب نبي کریم صلی الله علیه وسلم ما ته غوسه شه. وایي راته وفرمایل چې ای عمره دیو له دیو کفار دی، الله رب العزت دیو له د تمامو انعاماتو بدله په دنیا کې ورکوي. دیو له الله پومونه دا هر څه په دنیا کې ورکړي دي. او ای عمره زمونږ پالنونه، زمونږ د راحتونه، زمونږ دپاره سهولتونه دا به انشاءالله په جنت کې. وایي عمر صاحب ته وفرمایل چې یا رسول الله استغفار زما لپاره غواړه. داسې پیغمبر و چې پوزکي باندې به پروت و، سختې به یې تېرولې. حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وایي داسې ځان حساب کړه لکه ته دې لار باندې روان یې مسافر یې، په دې دنیا کې داسې عمر تېر کړه چې ګویا کې ته یو مسافر یې، لږ وخت به په لاره باندې په یو ځای کې تېر کړې، بیا به د هغه ځای نه ځې. دقه رنګې د دنیا عمر دی، لږ وخت په تېر کړې، که په راحت دې تېر کړه د الله په نافرمانۍ کې هم تېرېږي، او که د الله رب العزت د اطاعت او د الله د احکامو موافق ته ژوند تېر کړه بیا هم زندګي تېرېږي، نو دنیا به دې هم کوي او آخرت به دې هم کوي.